السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد اسرار د کوز درنا تاسو په خدمت کې سلامونه وړاندې کوم. کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په کوز درته مرګره کې یو ماشومه دعا رحمان چې کوم دنو هغه ورکه شو او بیا چې کوم دنو هغه بیا منته شو. دغه ماشومه چې کوم ده تقریبا 12 کال نو د 13 کال پورې دغه عمر ده. دا د کور نه څنګه راوتی و، څنګه اوچته شو، بیا چرته لاړه، په کوم ځای کې چې کوم دنو هغه پرې خودی شو. او د دې دپاره د کوز در پولیس چې کوم دی څومره محنتونه او خوارۍ چې کوم دی هغه کړي دي، نو ملزمان څنګه په فرار کېدو کې چې کوم دی کامیاب دي. په دغه ټوله حواله باندې چې کوم دی زه ستاسو سره هغه معلومات شیر کوم چې کم ما ترلاسه کړي دي تر اوسه پورې. نو اصل چې کوم د اطلاعاتو تر مخه دا ماشومه چې کومه ده نو دا د ګلوشه تیمرګرې او اوسېدونکې وه او ورسره چې کوم دی د دې سره خپله خور وه. د دې دعا عمر تقریبا سره 12 کالو نه د 14 کالو پورې خوی کېږي. دا د خپلې خور سره د تیمرګرې د خوړ نه تقریبا په 14 نومبر باندې 12 بجې یا دغه خواوشا ټایم کې چې کوم دی نو لکه اوچته شو وه. بیا د دې سره چې کومه خور وه نو هغه پاتې دغه بایپاس باندې چې کوم دی نو پرېښودی شو وه، ځکه چې هغې ډېر زیات جړل. او بیا دا چې کومه ده نو داسې اطلاعات دي چې دې ته نشه ورکړی شوی وه او د هغې نه پس دا چې کوم دی نو دوی لکه ورکه وه د خپل کور نه. هغه بله خور چې کله راغلې ده نو لکه مطلب دا چې کور یې حل ویلی دی چې یاره دغه شان چل شوی دی. په دغه باندې چې کوم دی نو بیا دوی پولیس ته ډېر زیات لیټ دغه کړی دی. ماښام چې کوم دی نو دوی بیا پولیس ته اطلاع ورکړې ده. لکه پولیس خلک داسې وایي چې یاره پولیس چې کوم دی دا ماښام خبره شوې ده. د هغې نه پس پولیس یو خپل تحقیق شروع کړو او چې کومې کیمرې وې نو په هغه لاین باندې چې کوم دی نو هغې دغه کوو د سی سی ټي وي کیمرې چې د هغې نه بیا د دغه کسانو تصویران چې کوم دی نو هغه په سوشل میډیا باندې شایع شو د پولیس د پیج نه چې یاره دا کسان چې کوم دی نو په دې په اغوا کې چې کوم دی نو ملوث دي. او د هغې نه پس یو عامو خلکو هم چې کوم دی نو که په هغې کې د پاکستان پیپل پارټۍ علمزیب خان دی یا چې کوم دی د جماعت اسلامي کوم ملګري دي یا نور خلک دی، هغې هم یو خپل تګودو شروع کړو. خو د ټولو نه زیات تکلیف او سخته چې کوم دی نو هغه د کوز در پولیس چې کوم دی نو هغې برداشت کړې ده، ځکه چې ډي پي او تیمور خان چې کوم دی نو په خپله باندې دا سرچ اپریشن چې کوم دی نو دا لیډ کوو او د ټولې ضلعې د تاڼو نه چې کوم دی نو سپایان او موبایل ګاډي چې کوم دی نو دا یې راغوښتلي وو او ټوله تیمرګره تقریبا په سرچ کې وه. خو کله چې بیا دوی د سی سی ټي وي کیمرو اندازه واخیسته نو دا ماشومه چې دی نو دا بیا دې ته جامې هم چې کوم دی نو بدل کړی شوي دي، ځکه چې کله علمزیب خان دا بیا راوسته پولیس ته یا مطلب دا چې خپل مور پلار ته ورکول هم دی چې کوم دی نو دا هلکانو جامې اغوستې دي. که چې کوم د سی سی ټي وي کیمرو نه اندازه لګېدل ده نو هغه دا هم ده چې دا بیا هغه موټرسایکل والا چې کوم اغواکار و نو هغه په خپل ځان پورې چې کوم دی نو تړلې وه. او د هغې نه پس دا کله د زوال بابا د تړون شادي حال سره چې کوم دی نو پرېښودی شوي ده، ځکه چې یوه ډېره زیاته واویله جوړه شوه. نو ډیفینیټلي د ده به هم څوک وو، هغې به هم چې کوم دی نو دغه څیزونه واچ کول او ده ته به یې ویلي چې یاره لکه دا اوس نوره ساتل دا ماشومه چې کوم دی نو دا د خطرې نه لکه خالي نه ده. په دغه بنیاد باندې دغه ماشومه چې کوم دی نو دا د زوال بابا تړون شادي حال خواوشا چې کوم دی نو پرېښودی شوی وه. او بیا دی دا چې کوم اغواکار دی د ده موټرسایکل بیا حاجي آباد ته چې کوم دی نو د حاجي آباد ته ننوتی دی، د هغه ځای پورې چې کوم دی نو هغه په سی سی ټي وي کیمرو کې ټریس شوی دی. د هغې نه پس د کوز در پولیس د حاجي آباد یو کور چې دی نو هغې لټول شروع کړي دي. د دغې دپاره چې کوم دی نو د ټولې ضلعې نه پولیس راغلي وو، هغې یو کور ډبوو او هغه چې کوم دی نو سرچ اپریشن شروع شو. ډي پي او تیمور خان چې کوم دی نو په خپله باندې دغلته کې موجود و او هغه کوشش دا و چې دغه اغواکار چې کوم دی نو لکه دا دغه شي. خو لا په دغه هدف د دغې وخته پورې چې کوم دی نو دا پته نه لګېده چې یاره جینۍ چې کومه ده نو دا دعا دا چېرته ده. سهار په 6 بجې باندې هغه بیا د زوال بابا سره چې کوم دی نو دغه شوې ده او بیا د هغې نه پس هغې چې کوم دی نو خلک پسې تللی دی راوستې ده. بیا چې کوم دی نو پولیس او د پولیس په نګرانۍ کې بیا هغه چې کوم دی نو خپل مور و پلار ته حواله شوې ده. او د هغې نه پس هم لکه در اوسه پورې د ملزم چې کوم دی نو د هغه د پلټنې کېږي روانې دي او لټون روان دی او ټول پولیس چې کوم دی نو اوس هم په سرچ اپریشن کې دی او انتهایي کوشش روان دی چې کوم ملزم او د هغه ملګری د دې په اغوا کې، په نشه کولو کې، په جامو بدلولو کې مطلب دا دی چې لکه ملوث دي هغه ګرفتار شي. دغه ګرفتارۍ نه خو به دا یوه اندازه هم ولګي چې په د تالاش نه هم چې کوم دی نو یوه ماشومه 8 کلنه چې کوم دی نو هغه ورکه ده او نور هم دلته کې چې کوم دی نو د دنیا ماشومان هغه ورکېږي
نو اندازه خو داسې ده چې یاره دا هم دغه یو شانته ګروپ دی یو ګروپ دی چې هغه دا قسم کاروایانې کوي او که فرض که دا کسان ونیوی شي نو لکه مطلب دا دی چې د دغه نورو غواګانو یا دا نور چې کوم ماشومان ورک دي نو د هغې به هم اندازه داسې ده چې لکه ډېر په ښه طریقه باندې دغه وشي خو بهرحال یو چیلنج و د کوزدیر د پولیس دپاره او هغه چیلنج چې کوم دی تر اوسه پورې هغې په کامیابۍ سره چې کوم دی نو سرته رسولی دی ماشومه چې کوم دی نو هغه خپل مور و پلار ته حواله شوې ده او هغه چې کوم ملزمان دي د هغې د تلاشۍ دپاره پولیس وس هم ډېر په توندۍ باندې چې کوم دی نو خپل کار شروع کړی دی او زموږ یقین دی چې ډي پي او صاحب په خپله باندې د دې څیز نګراني کوي نو ډېر ژر به دا ملزمان چې کوم دی نو دا به مخې ته راشي وبنیوي شي او هغه حقیقتونه به هم مخې ته راشي چې نور کم واقعیت داسې دي چې په هغې کې دی چې کوم دی نو لکه ملوث دي او کړي دي او دې نه علاوه دل چا په دې کې محنت کړی دی خواري کړې ده که هغه سیویلین کړې ده او که پولیس کړې ده ټول چې کوم دی نو هغه د داد وړ دي او په وړومبي ځل باندې د یو داسې قسم واقعې نه پس چې کوم دی نو لکه ټول خلک دا په دغه کې راغلی دی او پولیس یو خپله ټیک ټاک ذمهداري چې کوم دی نو هغه سرته رسولې ده مونږ تمه لرو چې د ملزمانو د نیو سره به اول خو څه ذرایع دا هم وایي چې یاره پته لګېدلې ده چې مخکې هم داسې واقعه شوو نو عامو خلکو د تصویرانو نه هم اندازه لګولې ده چې یاره د دغه تعلق د کوم ځای سره دی خو فلحال هغه څیزونه چې کوم دی نو هغه مخې ته راوستل زما په خیال چې مناسب نه دي چې کله پولیس په دغه څیز کې کامیاب شو نو پولیس به بیا په خپله باندې دغه څیزونه مخې ته راولي ما له اجازه راکړئ د الله په امان